अभी मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो इस भाई ने जो ये खूबसूरत पकोल जो है ना सर पर रखा है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने लाइव वीडियो में भाई के सर से जो है ना, ये मुझे पहचानता भी नहीं है, इसके सर से जो है ना उतार लिया है, अपने सर पे जो है ना रख दिया है। और वल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और मैं तो शहज़ादा लग रहा हूँ। सो दूसरा दोस्त भी है, वो कह रहा है कि ये टोपी को लेके आओ, मैं भी इसके साथ जो है ना इसमें तस्वीरें बनाता हूँ। अगर ये अभी मैं ये टोपी जो है ना अपने दोस्त को दे रहा हूँ, भाई को। तो अस्सलाम वालेकुम। खैर, ये यहाँ के रहने वाले है ना, बाशिंदे हैं। बाबा रहमत माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, मेरे भाई ने जो है ना ये पहन लिया है। बाबा दादल तब दगे की आम सासु खलक दगे की के भाई चरतना हाँ देते सवाय यार दादी वो लवर कई ज्यादा पते रहता नष्ट दे दे मालूमात रहता नष्ट देते चतराली पकोल है। माशाल्लाह मेरा भाई खूबसूरत लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्ग जितने भी जो रास्ते में जो जाते हैं तो सलाम वगैरह दुआ करते हैं। जी जनाब, तो ये देखिए अभी हम बरावल में हैं, अपर दीर के इलाक़े में। ये हमारे साथ आप वीडियो में देख सकते हैं कि अभी हम बरावल आए हैं। बहुत ही खूबसूरत इलाक़ा है, पश्तून कल्चर और मेहमान नवाज लोग हैं। ये हमारे साथ एंजॉय करिए ख़ज़ान का खूबसूरत मौसम और ये जर्द पत्ते। वीडियो बनाओ भाई, ये यहाँ वीडियो बनाने की जगह है। दगदी का ना कीमती से दी ना बाचा जैतून दी का ना जैतून वो नहीं दी का ना दा ना दा जैतून दी बाचा और एक कसान तैसे पते जनाब, ये खूबसूरत मनाजिर आप हमारे साथ एंजॉय करें। ये पहाड़ों पर ये बर्फ़बारी आप देख सकते हैं, जो कैमरे की आंख से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हम जा रहे हैं अभी नीचे जो हैं, हम आए थे नीचे से हम आए थे तो बहुत ज़्यादा बड़ी ऊंचाई पर हम आ गए हैं। हमारा दोस्त अभी आगे जा रहा है और बार बार कह रहा है कि आ जाओ जल्दी करो। तो क्योंकि घर से बुलावा आया है और घर वाले भी कह रहे हैं कि है ना आप मेहरबानी करके घर आ जाओ। तो हमने कहा हम ज़रा यहाँ पे एंजॉय करने के बाद आएंगे। तो
ये हम देख सकते हैं ये दीर की खूबसूरत आबादी और ख़ूबसूरत इलाका दीर बरावल का इलाका जो कि खूबसूरत دې ته هیدو وای ها صحیح ده دا اوس د مونږ د شاهي په روډ باندې یو ها بیا ته خو د افغانستان دغه دی بارډر دی صحیح ها بیا پسې بره خوړ مولیان دي او دا راته ووایه چې دا روډ چېرته تللی دی بره شاهي ته پسې کامبټ ته خوا وکړو شاهي ته کامبټ ته او داسې دا چم غاړه دی هیدو چم دا هیدو چم دی او بر په دې باندې کم کلي راځي راته ووایه بیا جان بټۍ ده شاهي کوټ دی نصرت دی شلتلو ده شلتلو ها بیا داسې پکې ډېرې علاقې او دا دې بیا چې افغانستان بارډر طرف ته هم لار ده جی عدنان صاحب دا خدا موسمی جاز مونږه ولیدو په کیمره کې کیچ کو خو ما وی چې موږ ته د علاقې په باره کې تاسو څه انفارمیشن راکړئ دا خو ماشاءالله ډېره ښکلې پرسکون علاقه ده او تاسو وینئ چې ښکلې ځای دی دا ګرونې دې علاقې ته وایي دا مخامخ چې تاسو ته کوم غر ښکاري دا غر پکې راوړه دې نه شاته دا افغانستان دی کوم چې نه دی غر سایډ راولي کې غر دغه شي دغه په بیک باندې راځي نو دغه غرې موسم هم ښه برابر دی او دا تاسو اوس په کوم کلي کې کوم محلې کې ولاړ یې ګرونې علاقه ده د براول نه ورته لار ده کم 15-20 کیلومتره ډسټنس جوړیږي په هغې کې مونږ ولاړ یو او دې نه شاته چې دی افغانستان دی او د دې دیر د خلکو په باره کې تاسو څه وایئ ډېر ښه خلک دی مېلمه دوسته خلک دی باباجي خو نور هغه دی راغلی باباجي نه وبېږي دوی تپوس نه وکړه صحیح ده بقیه به باباجي ته پتې وي ټیک ته جي صحیح ده تاسو راځئ بابا تپوس پوښتنه وکړو حاجی صاحب السلام علیکم نشته دی واوره خو نه راچاپي کړي نه نه صاحب دا واوره به دسمبر ته دا څه دی دا ګرونې کړی دی که نه دې ته وایي ګرونې کړی بر ګرونې دی که نه او نه بس ګرونې نه بره بل بیا نه راځي او دا خوا دا غر شری دی نه خوا بیا څه دي دې نه خوا بیل دی دلته کم کلي دي بابا جان دا راته ووایه هغه خوا طرف راځي که نه دا لکه دا کلي دا ګرونې دی
دې په سیله ټانګو راځي او ټانګونه بیا ورسته په کوټو راځي هم صحیح دی ښه جی کوټو نه بیا ورسته چې کوم دی نو باتور راځي او د باتور نه خارو ها او افغانستان د بارډر چیرې ده افغانستان بارډر لکه موږ نو وسله پناه ده ها جی افغانستان بارډر زموږ نه لږ پناه ده هم دغه سي او ځایونه بالکل ماشاءالله چې شته ده ها نو ډېرې غټې خلګانې په والې شوي دي او رساټو بس دغه د موږ ته نږدې دی تاسو داسې تللي یې اورېدلي یې چېرته چې موږ خو جهاد ته ځوانۍ کې نه جهاد ته تللي وو دوه درې پېرې افغانستان ته کله چې افغانستان کې دغه راغی که نه انقلاب هغې ته تللي وو او بیا د هغې نه وروستی چې کوم دی نو اوس د دې پوځیانو سره دغه هم کوو اهمیت هم کوو که نه دو کله که تکلیف پرې راشي یا شی وړ غواړي یا څه کول غواړي خدمت کوي خدمت سم ماشاءالله بس دا خدمت د خیره جاري ساتئ ولې چې زموږ د ملک امن چرې دا زموږ دپاره ټول نه اهم زموږ بالکل بابا جانه دا چې نه بیا خو نه کېږي هغه پیله کوم کله چې دغه راغی موږ په دې ځای مورچې والې وو په هغه ځای مورچې والې وو او لکه دا دغه چې کوم دی دا د دې د واړه یو منیجر صاحب و هغه به راسته دغه کېده او موږ ورته مخکې وو هغه به راپسې وو انشاءالله بابا جانه دا راته ووایه د دې دیر څه مشهور دي پکول شو یا غوزان د دیر دا پکول یا اوس دغه د وړی د واسکټ حاجي او مقصد دا دی چې دغه ده غوزان خو هم د دې ملک نه دا اوس دا غوزان بوټي دي دا هغه وخت کې ډېر مزیدار بوټي وو دا د غوزانو بوټي دي بالکل دانې وکړي او څه شی وکړي که نه خزان دی نو اوس خو یې خزان موسم راغلی دی او ټیم یې لکه ختم شوی دی ښه صاحب داسې کوو داسې وکړو دا کوم ځای کې چې دغه بوټی ښکاري دا تور بوټی دغه نه لاندې زما کور دی حاجی حاجی ها ها तो अब हम इस पहाड़ी रास्ते पर सफ़र कर रहे हैं और इलाका बहुत ही खूबसूरत है बिल्कुल लश ग्रीन फील्ड्स सर्दियों में यहाँ पर बर्फबारी होती है जी حاجی او د امزا خو بس کې ورسره وره علاقه د امزا د څنګه ستا خوښه شو عدنان خانو علاقه خپلې ده او ښه علاقه ده سړی راسره وګرځېدو علاقه کې د علاقه کې د خوښ شوله یاره دا چینین پکې خوښې شوې ډېرې یخې چینې دي که نه حاجی بغیر واورې یخي او دا خلک هم ښه خلک دی خلک یې ښه خلک دی ښه خلک دی منم یار منم امزا خو ورسره ووتو ځان سره امزا پکې راوله که نه حمزه بھائی دا مونږ د حمزه بھائی میلماني یو او په دې غرونو او صحیح ده دا صحیح ده دا اللہ دی خیر وکړي اللہ دی خیر وکړي تو یہ پہاڑوں کے لوگ اسی طرح روٹیاں بناتے ہیں اور یہ ابھی لکڑی کا یہ تندور جو ہے نا یہ بنا ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے نا لوگ روٹیاں بناتے ہیں ہماری بہنیں اور یہ گھر والے یہاں پر جو ہے نا اس ایندھن کو اور جب یہ پہاڑوں میں یہ دھواں نکلتا ہے تو اس کا جو ہے نا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے سو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے نا میں نے یہاں پہ یا بھی اس دھوئیں کو دیکھ سکتے ہیں جو ابھی اوپر جا رہا ہے تو خدا قسم اس کا ایک اپنا ایک لطف ہوتا ہے